أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع د الله تعالی د بابرکت نوم نه چې ډېر رحیم او کریم او مهربانه ذات دی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د KPK پبلک سروس کمیشن په ترو باندې د اسلامیات لیکچرشپ پوسټونه راغلي دي او یقینا ډیره موده پس ډیر کلونه پس د اسلامیات لیکچرشپ پوسټونه راغلي دي. د په دې لحاظ سره هم د خوشحالۍ خبره ده چې کوم سټوډنټان MPhil PhD دي یا BS یا ماسټر والے دي د هغوی دپاره دا جاب د هر چا ډېر زیات خواهش چې د اسلامیات لیکچرشپ د جاب دپاره اپلای وکړي او د هغې دپاره چې څومره هم د هغې نه تیاري کېږي تیاري وکړي او د دې جاب دپاره اپلای وکړي او دې لیکچرشپ پوسټ ورته میلاو شي. لیکچرشپ پوسټ په خپل ځای باندې یو کی پوسټ دی خو د دغې کی پوسټ د حاصلولو دپاره لازمي او ضروري خبره ده چې پراپر تیاري وشي. چې کله تاسو پورې د اسلامیات لیکچرشپ د پوسټ د حاصلولو دپاره صرف اپلای وکړلی شي او د هغې دپاره پراپر تیاری نه وي نو ظاهره خبره ده چې دا موقع به ضایع کېږي. یقینا 3-4 کاله پس چې کله دا موقع راشي او بغیر د تیاری نه څوک دې پوسټ ته ټیسټ دپاره لاړ شي نو ظاهره خبره ده چې په هغې کې به خامخا د مارکس به کم راځي. په دغې غرض سره دا یو کوشش او دا یو غرض دی دا یو اراده ده چې موږ هم د اسلامیات لیکچرشپ حوالې سره د تیاری د یو کلاس آغاز کوو. انشاءالله د دې خپل چینل نه به د اسلامیات د مختلفو موضوعاتو په باره کې لیکچر به اپلوډ کیږي. په هغه لیکچر کې به بنیادي طور په دې خبره باندې زور او په دې خبره باندې به فوکس وي چې د سټوډنټ د هغه کنسپټ کلیر شي د اسلامیات د مختلفو موضوعاتو په باره کې. یعنی مثال په طور باندې که فرض که مونږ د اسلامیات صرف د MCQs د هغې کوشش کوو چې صرف MCQs مونږ ته زده شي او کنسپټ زمونږ کلیر نه وي نو ظاهره خبره ده چې په ډېرو ځایونو کې بیا مونږ ته مسلې پیدا کېږي. خاص کر بیا په انټرویو کې به مونږ ته مسلې پیدا کېږي او چې کله کنسپټ کلیر نه وي او صرف رټه مونږ لګو نو ظاهره خبره ده چې د رټې د لګولو سره به ډېر څیزونه ستا نه د ټیسټ په ټایم کې او په اهمو موقعو باندې به ستا نه هېرېږي. په دې لحاظ سره کنسپټ کلیر کول دا ډېر زیات ضروري دي چې کله کنسپټ کلیر وي نو بیا به په اسانه باندې MCQs او دغه رنګې په انټرویو کې چې کوم تپوسونه کېږي نو هغه بیا سي اسان به وي. نو په دې لحاظ سره دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده د هغې سټوډنټانو دپاره چې کوم سټوډنټان وایي چې مونږ اسلامیات لیکچرشپ دپاره تیاري کول غواړو زمونږ سره داسې مواد موجود نه دي چې هغه مونږ واورو یا هغه مونږ وګورو چې مونږ په ښه طریقې سره اسلامیات لیکچرشپ ته څه وکړو تیاري وکړو. نو انشاءالله د هغې ټولو سټوډنټانو دپاره دا یو خوشایند خبره ده دا یو خوشخبري ده چې په دې چینل باندې به انشاءالله مونږ مختلف ویډیوز اپلوډ کوو چې هغه تاسو په ښه طریقه باندې واورئ هغه په ښه طریقه باندې وګورئ ځان په هغې باندې پوه کړئ د هغې نوټس واخلئ او بیا د هغې سره سره مختلف ګایډس چې کوم په مارکیټ کې میلاویږي یا مختلف زړې پیپرې چې کوم عام د پبلک سروس کمیشن یا د نورو کمیشنونو چې کومې پیپرې دي هغه وکتلی شي او بیا د دې نه وروسته د لیکچرشپ د ټیسټ دپاره پراپر په دې انداز باندې تیاری وکړئ چې ټیسټ دپاره لاړ شي نو زیات امکان د دې خبرې دی چې ښه مارکس هم راشي انټرویو ته هم کال شي او بیا په انټرویو کې هم د دې تیاری په ذریعه باندې کامیابي څه کړي کامیابي په اسانه باندې حاصله شي. انشاءالله دغه یو درخواست دی دغه یو اپیل دی د ټولو هغه سټوډنټانو په خدمت کې چې کوم سټوډنټان د اسلامیات سټوډنټان دي اسلامیات لیکچرشپ د پوسټ لپاره اپلای کړي ده او دوی خواهش لري چې مونږ د په دې پوسټ لپاره چې مونږ کم اپلای کړي ده د دې لپاره د مونږ پراپر تیاري وکړو. نو دا چینل د ټولو هغو سټوډنټانو دپاره دی چې کوم سټوډنټان په دې کې د تیاری دپاره خواهش لري. امید دا دی چې دا یو مختصر کلپ دا یو مختصر ویډیو ټول هغه سټوډنټانو ته ورسیږي چې کوم سټوډنټان اسلامیات والا دي. نو انشاءالله دا هغه زمونږ ابتدایي ویډیو ده چې دا ویډیو څومره زیاته وایرل کیدی شي څومره زیاته خلکو ته رسیدی شي هم د دې چینل نه به زمونږ مختلف ویډیوز به اپلوډ کیږي چې هغه بالکل تاسو فری کتلی شئ او تاسو د هغې نه فری استفاده اخیستلی شئ. انشاءالله زما په خپله باندې الحمدلله چې څومره تجربه ده
خپله تجربه به هم شیر کوو. زه په خپله باندې د پی ایچ ډي سټوډنټ یم. نو د پی ایچ ډي د حده پورې چې مونږ تر اوسه پورې څومره هم څیزونه زده کړي دي، نو انشاءالله دا ټول به بروی کار به راولو او خپل تجربات به هم د سټوډنټانو سره شیر کوو. الله تعالی دې مونږ ته په صحیح معنو سره د خپل دین د زده کړې الله تعالی دې مونږ ته توفیق را نصیب کړي، او دقه رنګې د الله تعالی د دین دې په حقیقي معنو سره زمونږ نه خپل خدمت واغستلی کي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.